د بینک الاهلي اکاونټ به تاسو په خپل موبایل کې څنګه کولاوئ، د هغې رجسټریشن به تاسو څنګه کوئ. نو په دې نننۍ ویډیو کې درته دا طریقه ښیم چې ډېر په اسانه باندې تاسو د بینک الاهلي رجسټریشن په خپل موبایل کې کولی شئ او د هغې نه بعد به بیا تاسو لاړ شئ بینک ته او هلته به کوم کریډټ کارت چې دی هغه به بیا پرنټ کوئ. نو اسانه طریقه دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې پوه شئ پرې، او دغه طریقه درته په دې نننۍ ویډیو کې ښیم د بینک د الاهلي د اکاونټ د رجسټر کېدو طریقه. اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د پلی سټور نه او بیا به په دې باندې کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ نو دا به ستاسو سره داسې کولی شي، اوس لږ لوډ کوي، دا ستاسو سره داسې کولی شي. نو تاسو بیا په دې ستاسو اکاونټ نوی اکاونټ جوړوئ. نو تاسو به په دې منځ په دې اپشن باندې کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ نو دلته به تاسو ته لیکلی اوپن ان اکاونټ، اوپن یور اکاونټ آنلاین، په دې باندې به کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کو نو دا به ستاسو سره یو بل پیج کولی شي. اوس داسې پیج چې ستاسو سره کولی شي نو تاسو ته لږ زومینګ کومه. په دې لمبي کې به تاسو د خپل اقامې نمبر ولیکئ او بیا به تاسو په دې دویم نمبر کې ډیټ اف برث ولیکئ او په دې 3 نمبر کې به تاسو د خپل موبایل نمبر ولیکئ. نو اوس په دې کې دا لیکمه. بیا به چې ستاسو اقامه کې څه ډیټ اف برث دی، که تاسو په عربۍ لیکئ او په انګریزۍ لیکئ نو هغه به دلته تاسو سلیکټ کړئ او د دې نه بعد به په دې کې خپل ډیټ اف برث ولیکئ. برث ولیکئ او بیا به د خپل موبایل نمبر په دې 4 نمبر کې په دې کې به د خپل موبایل نمبر ولیکئ. دلته چې تاسو د خپل موبایل نمبر ولیکئ نو بیا به تاسو لاندې تاسو ته دوه اپشن ښکارېږي، په دې باندې به کلیک کړئ، دا به ځان سره ټیک کړئ. د هغې نه بعد به دلته تاسو ته چې کوم کوډ درکړلی په دې تصویر کې کوم انسي درکړلی نو هغه به په دې کې داسې ولیکئ چې کوم یې تاسو ته درکړلی. او دلته چې دا انسي تاسو ولیکلی د دې نه بعد به لاندې په دې اپشن باندې کلیک کړئ. اوس به ستاسو موبایل ته یو کوډ راځي، هغه به تاسو په دې کې ولیکئ. 4 انسي کوډ به هغه به ستاسو موبایل ته راځي، هغه کوډ به په دې کې تاسو دلته ولیکئ. دا اوس په دې کې لیکم او په دې لاندې اپشن باندې کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ اوس به تاسو خپل نفاس ځان سره کولی کوئ. دا کوم نمبر چې تاسو ته درکړلی دا به په دې نفاس کې دلته تاسو قبول او دغه نمبر به ووایئ. دا چې تاسو ووایئ نو دلته چې تاسو نفاس داسې کوډ ورکړی هغه به ورکړئ او دلته به خپل تصویر د ځان سره سکین کړئ. دلته به ستاسو نه تصویر والا فنګر اخلي. دا وشو اوس زموږ سره. بیا به تاسو هغه زوړ پیج ته لاړ شئ واپس، اوس به دا ستاسو سره کولاویږي. اوس چې کولاویږي نو دلته به تاسو سره 3 اپشن راشي. نو تاسو چې کوم موبایل استعمالوئ نو هغه اپشن به تاسو په دې کې کلیک کړئ چې ستاسو سره یو فون وي که انډرایډ وي درسره که هر یو موبایل چې درسره وي. نو زما سره دا یو دی، زه دا کلیک کوم. په دې چې تاسو کلیک کوئ دا پروګرام ته به تاسو ډایرکټ بوځي. کویک پای چې دی نو دا به ځان سره تاسو ډاونلوډ کړئ. په دې باندې به کلیک کړئ، دا به ځان سره ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ کېږي، دا به تاسو د ځان سره داسې ډاونلوډ کړئ. تر ډاونلوډ شو بیا په دې اوپن باندې کلیک کړئ. دا اوس زموږ سره ډاونلوډ شو، بیا په دې اوپن باندې کلیک کړئ. د دې نه بعد به دا ستاسو سره داسې لوډینګ کوي، کولاویږي. په دې کې به خپله لوکیشن وکړئ، بیا په دې نیو رجسټریشن په دې باندې کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ دلته به تاسو د خپلې اقامې نمبر ولیکئ او د هغې نه بعد به تاسو په دې کنفرم باندې کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ نو دا به دلته تاسو اوپن نیو اکاونټ په دې باندې کلیک کړئ. د دې نه بعد به تاسو دا نمبر چې کوم دی نو دا به تاسو په نفاس کې یاد ساتئ. خپل نفاس به بیا واپس لاړ شئ او دلته کوم نمبر چې هلته و نو هغه به دلته په هغې کلیک کړئ. او بیا چې تاسو نفاس دلته پاسورډ ورکړلی هغه به دغه کړئ. دلته به بیا خپل تصویر د ځان سره سکین کړئ. دلته چې ستاسو تصویر سکین شو نو د هغې نه بعد به بیا ستاسو سره یو بل پیج کولاویږي. دا به زموږ سره وشو، د نفاس کار خلاص شو. بیا به تاسو هغه پیج ته دوباره لاړ شئ. اوس دا زموږ سره لوډینګ کوي، دا پیج زموږ سره بیا کولاویږي. اوس به زموږ سره یو بل نوی پیج کولو شي. اوس لږ لوډینګ کوي. دا زموږ سره یو بل نوی پیج کولو شو. په دې کې چې تاسو د کوم ملک دی نو د هغې نوم یې راواغاستو او په دې دویم نمبر کې به تاسو د خپل تعلیم انفارمیشن ورکئ. هغه به تاسو په دې کې سلیکټ کړئ. دې نه بعد به لاندې تاسو په دې کې د خپل ورور نوم لیکئ او که د خپل ملګري نوم لیکئ. او په دې دریم نمبر کې به تاسو که د ملګري د ورور نوم لیکئ نو هغه به سلیکټ کړئ او په دې څلورم نمبر کې به بیا د موبایل نمبر ورکړئ او بیا په دې لاندې اپشن باندې کلیک کړئ. دلته به ستاسو سره اوس یو بل پیج کولاویږي، هوم کنټري ایډرس په دې کې تاسو ولیکئ.
په دې کې به تاسو د سیټي نوم ولیکئ، په هم ښار کې چې تاسو پاتې کېږئ هغه نوم به په دې کې ولیکئ. په دې لاندې کې به تاسو پوسټل کوډ ولیکئ، په کوم ښار کې چې تاسو پاتې کېږئ د هغې، او په دې بل کې به تاسو بیا پی او بوکس نمبر ولیکئ. بل کې به تاسو بیا هوم نیټ نمبر ولیکئ، او په دې بل کې به بیا تاسو د موبایل نمبر ولیکئ. په دې کې په دې آخري کې به تاسو بیا د موبایل نمبر ولیکئ، او بیا په دې لاندې آپشن باندې کلیک کړئ. دا به تاسو د جاب انفارمیشن ته تاسو څه کار کوئ نو هغې انفارمیشن به تاسو دلته ولیکئ. د هغې نه بعد به تاسو که په سرکاري کار کې که پرایویټ کې که څه نو هغه به سلیکټ کړئ. د هغې نه بعد به دلته بیا تاسو په دې بل کې به امپلویر نمبر ولیکئ، او جاب ټایټل به په دې لاندې کې ورکئ. په دې کې به تاسو جاب ټایټل په دې کې تاسو د خپل کار باره کې څه ولیکئ، هر څه چې ولیکل، او په دې کې به تاسو کاش سلیکټ کړئ، او بیا په دې لاندې آپشن باندې کلیک کړئ. په دې لاندې آپشن باندې به بیا کلیک کړئ. په دې کې تاسو کلیک کړئ، دلته به تاسو یو بل پیج کولی شي. په دې کې به دلته تاسو پیسې سلیکټ کوئ چې تاسو د خپل مناسب څو سلیکټ کوئ، نو هغه به تاسو په دې لمبي کې سلیکټ کړئ، او بیا په دې دویم نمبر کې. په دې دواړو کې چې تاسو دې نه بعد به بیا دا نور چیړئ نه ډایرکټ په لاندې آخري راشئ، او لاندې په دې آخري آپشن باندې به کلیک کړئ. په دې کې تاسو کلیک یو بل پیج به تاسو سره کولی شي. په دې کې به تاسو خپل یوزر نیم د اقامې نمبر ورکړئ، او په دې لاندې کې تاسو پاسورډ خپل ولیکئ چې تاسو دلته زه اوس بره خپل اقامې نمبر لیکم، او په دې لاندې کې زه پاسورډ لیکم. تاسو به خپل حساب پاسورډ ولیکئ، لمبي به د انګلیش حروف ورکئ غټ واړه، او بیا به NC ولیکئ، او په دې لاندې کې به تاسو جیمیل ورکئ، او په دې لاندې کې به تاسو د خپل موبایل نمبر ورکئ. په دې کې به تاسو د خپل جیمیل ولیکئ، او په دې آخري کې به بیا تاسو د خپل موبایل نمبر ولیکئ، او بیا په دې لاندې آپشن باندې کلیک کړئ. دلته به تاسو موبایل ته کوډ راځي، هغه کوډ به تاسو په دې کې انټري کړئ. د دې نه بعد به اوس ستاسو موبایل ته د SNB د بینک د طرف نه کال راځي، هغه به تاسو یس کوئ، او د کنفرم دپاره د یس کېدو دپاره چې تاسو ته کومه انسټال وي نو په هغې به تاسو کلیک کوئ. نو په هغې چې تاسو کلیک کوو نو د هغې نه بعد به بیا ستاسو سره یو بل پیج کولی شي داسې. نو اوس دې کې ستاسو کوم اکاونټ چې دی هغه جوړ شو. دلته به تاسو ته ستاسو د اکاونټ نمبر او ستاسو د ایبان نمبر دا دواړه تاسو ته درکړي. د دې نه بعد به تاسو لاړ شئ د NCB بینک ته، او کارډ به تاسو څنګه پرنټ کوئ نو هغه ویډیو په دې چینل کې ده. نو هغه شانې تاسو بیا ځان ته کریډټ کارت فرنټ کړئ، او یا تاسو ته په دې سکرین باندې دا ویډیو ښکارېږي، په دې باندې کلیک کړئ. نو په دغه کې دغه طریقه ده، او په دغه طریقه باندې بیا ځان ته تاسو کریډټ کارت فرنټ کړئ.